حضرت عمر رضی الله عنه را روانو ماشومانو لوبي کولې نو چې کله حضرت عمر رضی الله عنه یې ولیدې ماشومانو منډې کړې ماشومانو وویل عمر راغی په دې ماشومانو کې حضرت حسین رضی الله عنهم وو هغه आवाज وکړ ماشومانو ولې منډې وایي دا عمر خو زموږ غلام ده تاسې ولې دې څخه بیریږئ کله چې حضرت عمر رضی الله عنه دا خبر واوریدله د امام حسین رضی الله تعالی عنه نو رالی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه یې په غېږ کې راواخیستی او ویې ځړل او رالی کور ته د امام حسین رضی الله تعالی عنه چې کله حضرت علی کرم الله وجهه ته آواز ورکړی ورته ویل ای حضرت علی رضی الله تعالی عنه راوځه کله چې هغه ورته راووتی نو ورته ویل خیر عمره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل وی علی یو داسې کاغذ ساده کاغذ راواخه او په هغې کې داسې ولیکه چې امام حسین رضی الله عنه فرمایي چې عمر زما غلام ده او ته به پر هغه باندې دستخط کوې او حضرت امام حسین رضی الله عنه به ګوته ورباندې لګوي زه به هم ګوته ورباندې لګوم نو حضرت علی کرم الله وجهه دا خبره واورېده ورته ویل ای عمره ته هم د ماشومانو په خبرو پسې ځې دا خو یو ماشوم ده چې دا خبره یې وکړه چې عمر زما غلام ده نو ته ولې دونه دا خبره غټوې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ای علی زما د قسم په الله تر څو پورې تا دا کاغذ لیکلی نه وي چې امام حسین رضی الله عنه فرمایي چې حضرت عمر زما غلام ده او تا ورباندې دستخط نه یو کړی او د ده ګوته ورباندې نه یې لګېدلې زما ګوته ورباندې نه یې لګېدلې نو زه به تر هغو پورې ولاړ نه سم نو حضرت علی کرم الله وجهه کاغذ راواخیستی دا بعضې کسان اسټام پیپر ورته وایي چې اسټام یې څوک یې لیکي نو دا کاغذ یې راواخیستی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولیکل چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه فرمایي چې عمر زما غلام ده او خپل دستخط یې ورباندې وکړئ چې کله دستخط ورباندې وکړئ بیا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه ګوته مبارکه راواخیسته په کاغذ یې ورولګوله او حضرت عمر رضی الله عنه هم خپله مبارکه ګوته په هغه کاغذ ولګوله نو دا کاغذ یې راواخیستی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راواخیستی حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمیل ای عمره په دې کاغذ ته څه کوې ستا دا ولیکئ او دا کاغذ دې واخیستی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل زه دا په خپل وصیت نامه کې دا لیکم چې کله زه وپاڅم نو دا کاغذ به هم له ما سره قبر ته وړئ په قبر کې به یې ښخوئ زما پر دا سینه به دا کاغذ ږدئ وایي چې کله ملایکې قبر ته راشي ای عمره تا څه کړي دي په دنیا کې زه به ورته وایم زه خو مریی یم غلام یم کله چې یو مریی یو غلام غلطي وکړي نو دغه پوښتنه د بادار څه کوي دغه پوښتنه دغه د مالک څه کوي زه خو د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه غلام یم ورسه امام حسین رضی الله تعالی عنه تپوس وکړه چې حضرت عمر رضی الله عنه څنګه کس و نو ای حضرت علی زه په دې کاغذ باندې ځان خلاصوم په قبر کې نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو تاسې د حضرت عمر رضی الله عنه خبره واورېدله چې زه په دې ځان خلاصوم هغه یو داسې شخصیت و چې کله به دی را روان و شیطان به له ده څخه پټېدی هغه امیر المؤمنین تیر سوی ده هغه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خوږ ملګری ده او هغه د خلفای راشدینو څخه ده هغه داسې فرمایي وایي زه په قبر کې په دې باندې ځان خلاصوم ما کړي څه دي نو ای زما عزتمند ورونو ما او تا څه کړي دي ته به دا خپل ګریوان کې وګوره تا څه کړي دي تا یو داسې کارنامه کړې ده چې ته په قبر کې باندې خلاص شې تا یو داسې کارنامه کړې ده چې ته په ورځ د قیامت په باندې خلاص شې یو لمونځ هغه لمونځ مو په سمه طریقه نه کوو ګیه ناوخته کوو ګیه قضا کوو ګیه په لمانځه ولاړ سوچونه د دنیا کې وو یو کس رالی ما ته وویل وایي کله چې له ما څخه حساب غلط سي په کاروبار کې حساب کې خطا سم یا رسیر سي نو زه په لمانځه ودرېږم ټول زما په یاد سي افسوس په داسې لمونځ دا اوس لمونځ ده دا اوس طریقه ده نو د دې لمونځ به څنګه قبلېږي په دې لمانځه به ما او تا په قبر کې او په ورځ د قیامت حساب ورکوو په دې لمانځه به ما او تا خلاصېږو